نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. بلال رضی الله تعالی عنه د حبشي اوسیدونکی و او امیه بن خلف چې یو یهودي و د هغه غلام و. امیه بن خلف ډیر زیات ظالم سړی و چې کله حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اسلام قبول کو دا د اسلام ابتدایي زمانه و، د اسلام ابتدایي دورو، او په دې وخت کې د مسلمانانو دشمنان یعنی کافرانو به مختلف قسمه تدابیر او سازشونه قائمول چې څنګه وي دا مسلمانان واپس کفر تراشي او خپل مسلمانی توب پریدي. په دې وخت کې بلال رضی الله تعالی عنه داسې هم کولی شو چې هغه خپل ایمان پټ کړو او خفیه انداز کې د الله تعالی عبادت کولو، خو لیکن د الله رب العزت د پزړه کې د الله رب العزت دانه مینه محبت ورسره وو چې باوجود د دینه چې مسلمانانو ته به قسمه قسم تکالیف ورکول د به د احد نارې وهلې، یعنی د الله یو دی یو دی د دې چغې به والې. امیه بن خلف په دته مختلف قسمه عذابونه ورکول، مثال په تور باندې په شګو کې به راکاږلو او دی به وینو کې لت پتو، خو بیا به هم د احد چغې والې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو ځل دا ماجره ګوري، دا واقعه ګوري، نو چې وی قتل چې داسې حال له نو بیا دا بلال رضی الله تعالی عنه یوازې روغ استلو ځان ته او ورتل چې دا ظالم به دې مړ کي، دا تکلیفونه درکوي او په ناحقه باندې وهي، ته د الله رب العزت عبادت په پټه باندې کو، په زړه کې کوه، احد ناری په زړه کې لګاوه. د ورتل ته د پیغمبر علیه السلام صدیق د ستا نصیحت زه قبلومه. ها یو ځل بیا داسې واقعه وشوه، بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډېر وغوښتلو، ورتل صحیح ده انشاءالله بیا به نه کوم، خو د ده په زړه کې د الله رب العزت دانه عشق او محبت دانه اعلی درجې ته رسېدلی و چې قسمه قسم تکلیفونه به یې دته ورکول، خو باوجود د هغې نه به د احد نارې وهلې. همدارنګې وخت تیرېدو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو ځل پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل داسې واقعه، نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي ورته د دې بس تدبیر وي، دی بس چل روزي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي زه به دا واخلم کنه. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي په دې خریدارۍ کې په دې اخیستلو کې ما هم شریک که ځان سره. نو دی لاړو هغه یهودي ته ورغو امیه بن خلف چې د ده مالک او دا بلال رضی الله تعالی عنه د ده غلام ورغو، ورتل د الله ولی له عذاب ولې ورکې، ورتل که دا نه مینې د ده سره وي، دا نه همدردي د ده سره وي، نو رانه وایخله که نه. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي ورته زما دا غلام سپین جسم والا خو چې تور زړی دی دا والا، او د ده په بدل کې د تور جسم والا خو نورانی زړه والا مال راکه. یعنی مراد یې نه دا بلال رضی الله تعالی عنه او د ده چې کوم غلام و یهودي و، یعنی یهودي د په ظاهره باندې خو د سپین جسم دی کنه، خو زړه یې د کفر نه ډک دی، نو لحاظه زړه یې تور دی، او دا بل جسمانی لحاظ سره خو تور دی خو زړه یې نورانی دی. دې لحاظ سره ورته ویل چې دا تور جسم والا او د نورانی زړه والا مال راکه او د سپین جسم والا تور زړه والا ته والا. نو چې کله یې واخیستلو پیغمبر علیه السلام ته راغی، ورته داسې د تور جسم والا او د سپین نورانی زړه والا مې واخیستلو او د هغه والا مې ورکو دا بل چې په بدن لحاظ سره خو سپین دی خو زړه یې تور دی، ورته ما څنګه سودا کړې ده. نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي ورته تا ښه سودا کړې ده. او هغې نه بعد حضرت بلال رضی الله تعالی عنه خپلې سینې ته یې راجوخت کو. نو دا واقعه د بلال رضی الله تعالی عنه چې کوم دردمندانه انداز کې د ژوند تېر کړی دی غلامو، خو باوجود د دې نه الله رب العزت په عشق کې دانه اعلی مرتبې ته او دانه اعلی درجې ته رسېدلی و چې د هېڅ پروا یې نه کوله، سره د باوجود د دې چې غلامو خو الله رب العزت عبادت پې کولو. ما او تا ته خدای پاک ښایسته موقع راکړې ده، موږ د چا غلامان نه یو، الله رب العزت آزاد پیدا کړي یو، د چا د طرف نه په موږ باندې پابندي نشته. الله رب العزت ما او تا ته داسې مور او پلار راکړي دي
چې سبق ته پاره کینولی او د دې غم غرض هم نه کوي چې دی به په خپل باندې پیسې راغړي، نه بلکې ما او ستا د پاره الله رب العزت داسې اسباب مهیا کړي دي چې مور او پلار زما او ستا د پاره ګټي، خو وایي تاسو راته سبق ووایي، تاسو ښه اخلاق زده کوئ. الله رب العزت ته مونږ هغه جوړ کړي چې الله رب العزت په هر حال کې زمونږ نه خوشحاله وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.